په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارکو چې د غزا د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه را روان شو. ټول کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره 314 کسانو 313 کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مدینه منورې نه را روان شو. میاشت د روزې و 12مه روزه وه. د بیسرو سامانۍ خود دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه صرف 2 اسونه د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه دي او یا پکې اوخانو. یو اس چې دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره. دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی له تقسیم وکړو. په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 تنه ځای. یو به په بره ناسي، 2 به پیدل رواني، بیا به بل په وخت سور شو، بیا به نور 2 پیدل رواني. هر وخت باندې 3 کسان نبی علیہ السلام تقسیم کړو. 3 تنو ته یو وخت ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان له سره وخت وانه غستو چې زما پکې دا وخت په د بز زما نه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو وخت کې 2 ملګری رارو. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ. دا د نبی علیہ السلام د اوخ ملګری وو. نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی کنه، نو دوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل د الله پاک پیغمبره مونږ پیدل زو، مونږ په وخت نه سوريګو، په وخت باندې به ته ناس یا مونږ پیدل روانو، مونږ تللی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل وینه خو تاسو زمانہ چا کې چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زم پیدل تللی شم، او نه تاسو زمانہ د ثواب ډیر زیات محتاجمن یئ. دا سم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم، او دا سم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کې چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره پیدل ځم. نبی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره په اوښ باندې ګورې نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیہ السلام لاړ. بیا به یې صحابي ته وفرمایل علی رضی الله تعالی عنه اوس ستا نمبر دی، ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم. بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه نمبر راغی، اوس ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم. حالانکې هغه صحابه کرامو چې په نبی علیہ السلام باندې خپل سرونه شیندل، خو نبی علیہ السلام دا نه ده خوښه کړې چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګری دې پیدل روان دي. دا یې نه ده خوښه کړې. بیا چې کله نبی علیہ السلام په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیه السلام په قابلي باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی. نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو، وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړي، د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي. ته مکه کې خبر ورکه چې مخې له راوځي. یو دا، او دویم یو جاسوس خور کو وی ته زه چې نبی علیہ السلام کم ځای ته را روان دی، ته زه ګوره. هغه کس چې مکې ته ورسېدو نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې. خلک ورته راټول شو، څه چل دی؟ وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کیدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ. لاړ شئ د هغې څه وکړئ؟ حفاظت وکړئ. دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیہ السلام د قافلې حال احوال مال راوړئ چې کم ځای ته راورسېده. نبی علیہ السلام هم 2 صحابه کرام مخکې ولیږل چې د ابو سفیان قافله کم ځای کې تېرېږي، هلته ماته خبر راکړئ. دا 2 صحابه کرام بدر ته راورسېدل، د بدر مقام ته. هلته یوه چینه وه، هغې خواله لاړو، اوبه یې ترې وڅکلې او مشکې ترې د اوبو ډک کړو، اوښانې اخوا د یو غونډکۍ ویښ ته پټ کېنولي وو. دوی چې اوبه څکلې دغلته یو 2 زنانه وې د چینې په خوا کې، د هغې د یو بل سره جګړه شوه. دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکئ که نه راکئ، پتا مې قرضه ده، هغه پیسې ماله راکئ که نه راکئ. هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه، د قریشو قافله را روانه ده، دې ځای ته به راځي، نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم، ستا قرض به تاله درکړم که نه، یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي.
او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه د ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته را رسېدلی و هغه د ښځو سره بچ بچا وکړو وی ټیک درځ دا خبره ټیک قافله دلته را روانه ده خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان له تجارت وکړي در به کې پیسې هغه هم لاړو صحابه کرام دغې ځای نه اوښته وختل واپس شو اوښانو ته وختل واپس لاړو نبي علیه صلات وسلام ته وفرمایل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده بدر ته را روانه ده دلته کې ابو سفیان هغې کس نه تپوس وکړه د خپل جاسوس نه هلکه څه دې ولیدل که څه دې ونه لیدل وی هېڅ مې نه دي لیدلي خو دغې بدر ځای کې چینه چې کم ده دغلته دوه تنه راغلي وو خان ورسره وو اوبه یې وڅکلې مشکونه یې د اوبو ډک کړه واپس لاړو وی خان او ابو سفیان هغې ځای له راغې هغې اوښانو هغې ځای ته چې ورغی هلته د اوښانو پچې پرتې وي پچې نو هغه پچې چې راوغسته داسې په منځ نیمه کړه چې نیمه کړه که نه هغې کې دننه د کجورې هډوکی و اوښانو کجورې خوړلې وي نو په پچې کې دننه د کجورې هډوکی و نو هغه هډوکی چې داسې صفا کړو که نه چې دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی دومره وخیار خلک ښه وی دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی نو دا کم دوه کسان چې راغلي وو دا هم د مدینې نه راغلي دي بس د نبی علیه صلات وسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیه صلات وسلام را پسې دلته را روان دی خپله قافله یې بدل کړه لاره یې بدل کړه په بله لار روان شو هغه د بدر باندې چې کومه لار وه هغه یې څه کړله پرېښوده په بله لار روان شو چې په بله لار باندې روان شو ابو سفیان بیا مکې ته کس ولېږو وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتم او که تاسو را روان شوي یې واپس شئ موږ د هغوی نه راووتو سامان خو راویستو اوس تاسو څه له راځئ مه راځئ ابو جهل ورته وی نه بدر کې مې ډمې نه ګډولي نو واپس نه راځم زه به بدر ته ځم اوس زه راوتی یم چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیاره و چې راپاسه ځو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی علیه السلام چې کم تره و هغه د څه د عذر د وجې نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل روري را روان کو د ابو جهل روري هغه ته ویله که زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د اصل کې 4,000 درهمه قرضه وه د ابو لهب پې قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولېږو دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دم ابو جهل ته وایي زه نه ځم نه ځم زه تا سره جنګ له نه ځم دم اول انکار وکړو خو ابو جهل پې زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته که نه اول انکار کړی و او د انکار وجه دا وه که نه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه سره دوستی ورورولي وه دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې دی نو د دې امیه